السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د هر قسم مرضونو، آفتونو، تکلیفونو، پریشانو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، چانکی غمونو، تکلیفونو، مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن د هغه خلکو د پاره یو وظیفه، یو عمل او چې ډیر آسان او مجرب عمل دی چې هغه مالیان وي، مطلب د هغوی بوټي وي، باغونه وي، د میوو د پاره وي، او هغه میوې نه کوي، برکت پکې نه وي. نو د هغه خلکو د پاره او د هغه ونو د پاره چې په کومه کې میوه نه کېږي، بې برکته وي، برکت پکې نه وي، یعنې ډیره نه کوي، نو هغه خلکو د پاره دا وظیفه او دا عمل راوړی دی. او دا عمل ډیر آسان دی، مجرب دی، او په دې باندې څو تجربې شوي هم دي. نو دا عمل د هغه خلکو د پاره دی او ډیر آسان دی چې ځینې کسان وایي چې یاره بس داسې چل به وکړو چې دا ونه به ووخو، دا باغ به ووخو، د میوو دا هر قسم میوه چې وي د هغې بوټی وي، دا به ووخو، یاره برکت نه کوي، مطلب میوې نه کوي، کله یو دانه وکړي، کله ډوله ونې کړي. نو د هغه خلکو د پاره دا عمل دی، هغه دې دا عمل وکړي، او انشاءالله آینده کال وي یا که په هغه ټیم کې د میوو نیولو موسم وي، هغه ونې میوې نیسي، نو دا د هغې باندې خامخا وکړي. نو الله جل شانه به دغه میوو په دغه ونې په میوو کې برکت هم اچوي، او ډېره ګوره به دا وي چې میوه به پکې ډېره وي. نو هغې دپاره عمل ډېر اسان عمل دی. راځو دغه عمل طرف ته، دغه وظیفې طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم به ووایئ. که یو پلیټ وي یعنې برتن، یا کاغذ وي، یو پاڼه وي وغیره، په هغې باندې به تاسو ولیکئ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم به لاول ولیکئ، او بیا به دا ولیکئ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. چې څومره فیرې، څومره ځله به دې لیکلی کېږي، په هغه پلیټ باندې څومره ګنجایش وي، په هغه پاڼه باندې څومره ګنجایش وي، په هغې به دا ولیکئ. او بیا به دا وینځئ، په یو اوبو کې به دغه لیکل وینځئ، او دغه اوبه به د هغه ونې یخ ته جړلو ته واچوئ چې کومه ونه میوو کې برکت نه وي، میوه نه کوي. نو هغې ته به دا واچوئ، دا به وینځئ، د الرحمن الرحیم چې تاسو پسې لیکلی وي دا په اوبو باندې وینځئ، او هغه اوبه د کوم چې تا وینځو هغه به د بوټي د ونې جړلی ته واچوئ. الله جل شانه به د دغه ونې په میوو کې برکت هم اچوي، او دغه ونه به ډېرې میوې نیسي، برکتي به وي، ډېره ګوره به وي، په میوو باندې به ډکه وي. نو دا عمل خامخا دغه دپاره وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.